بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. دا دیو د دې مثال معنی د دې د ناشنا حالت پشان د ناشنا حالت ته هغه چا د استوقد نارا چې اوري بل کړي. ربط بیانی د ما قبل سرافی سے لما جاء بحقیقت حالهم چې کله الله تعالی راتلو کړو د منافقانو د حالت په حقیقت باندې چې د دې خلقو حقیقت دا ده ها دروغ وای آمنا وما هم بمؤمنین دوکي کی یخادعون الله پوهیږي خپل عیب ورته کمال ښکاری انما نحنو پردې کمال ورته عیب ښکاری الا انهم هم الصفهاء پوهیږي. نو د دې د حال حقیقت بیان کو نو عقبها هغې پسې رستو راوړو بضرب المثل د مثال بیانول ضرب المثل په هغې پسې رستو راوړو زیادتا فی التوضیح حفیظ صاحب دې دپاره یې راوړو چې توضیح کې زیادت راشي دا خبره ښه شي د دې د حقیقت نور واضح شي والتقریر او حفیظ صاحب د دې تقریر راشي معنی دا ذهن کې ښه کینی چې دا داسې خلق دی ها ادا ولې فانه ځکه دا ضرب المثل چې دی اوقع فی القلب دا زړه کې ښه واقع شي زړه کې واقمع للخصم الالد او دا ډېر اقمع دی معنی ابهر دی او دا ډېر مقهور او مغلوب کوونکی دی خصم لره مقابل لره داسې خصم الالد چې هغه سخت خصومت او جګړې والی چې ستا مقابل او ستا خصم هغه الدي پوهېږې قرآن شریف کې الد الخصام راځي معنی شدید الخصومتي نو د هغه دپاره مثال ورکه مثال خو یو داسې شی دی چې څوک دیګر څه نشي کولی انکار نشي کولی نو هغه ورسره څه شي مغلوبه او مقهوره شي. خالق دا ولې اوقع اقمع دی لأنه يريك المتخيل محققا حفیظ صاحب چې کوم شی متخیل او خیالي دی که نه ستا خیال کې دی نو هغه به تا ته دا مثال وښیي محققا چې دا خیالي نه دی دا محقق او ثابت دی ها پوهېږې بعضې شي متخیلي صحیح نو د متخیل باره کې د خلقو خیال دی چې دا به خارج کیږي نه دا به ثابت نه خو دا به هسې یو خیالي نو مثال تا ته محققي کې درته چې وګوره هلته موجود دی والمعقوله لأنه يريك المعقول محسوسا تا ته به معقولي شی څه وګرځي پسې محسوس به درته وګرځي ولامر ما ولامر دا لامرین کې حفیظ صاحب دا تنوین چې دی دا د تعظیم دپاره دی ها او دا ما نه دی دا ما مؤکده د دی صفت دی او دا د تعظیم نور سکی سوا کی ولامر ما نو لاندې ناکد لیکلي لامر عظیم د وجې د یو لوی خبرې نه د وجې د یو اکثر الله خدای پاک سوا کړي دي فی کتبه په خپلو کتابونو کې الامثال مثالونه په خپلو کتابونو کې مثالونه سوا کړي دي ډېرې راوړي دي تاسو پوه شولئ په خبره باندې ډېرې راوړي دي یاد مو کړله خبره او وفشت فی کلام الانبیاء او دا مثالونه خواره دي پوهېږې د انبیاء علیهم السلام پس کې په خبرو کې والحکما او د حکما مثال سره حفیظ صاحب شی سم واضحه شي که نه تاسو پوه شولئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې د مؤمن مثال ورکړی دی د منافق مثال ورکړی دی کم مؤمن چې قرآن شریف لولي نو د هغه مثال د هغه مشکو تیلی بشاني چې هغه کولا وی او ټول کور ته څه رسېږي خوشبو نو قرآن کریم مشک شو ها او د دې دا تلاوت او تلفظ چې راوځي نو دا د ټول کور ته برکات څنګه چې د دغې برکت او خوږوالی دغه موجود دي داسې کېږي پوهېږې او چېرته چې نه د هغه مثال د مشکو تیلی ده خو بنده ده څه ده څه مطلب
دا حافظ قرآن خپل باندې د مشک ځان سره اغستی دي خو بل چاته تصور نکړه فائدہ وایګه یا قبل حدیث مبارک کې چرازی چې دا مثال د څه شان دی او ترنج فشان چې خوانم سره خوږ دی او خوشبو هم لري چې کوم مؤمن قرآن شریف لولي ها نو دې خپل خوږ دی ایمانی خوږواله دی او قرآن شریف لولي نو بویم سره نور خلق او کوم مؤمن چې قرآن شریفو نن ولې داغه مثال کجوري پشان دی خوان خو خوږ دی ایمانی خوږواله شته دی خو بوی نشته بل چا د خو فائدہ اکم منافق چې قرآن شریفو لولي داغه مثال نه نه کم منافقو لولي داغي مثال کشمالو ورکی کسا بوی شته ده خوانه ځکه ایمان نشته ده خو بوی خو شته ده کنه او چې کم نن ولی داغه مثال د کاکوړې په شان ده نه بوی لري او نه سلري نو ګوره دا کاکوړې او دا کجوره دا ټول محسوسات دي کنه نو د ایمان تشبیه درکړه مثال درکړلو د قرآن د تلاوت مثال دا در ټول سکړل محسوسات کړه لانه يريك المتخيل محققا وهم لیدلو افیس مثل ستوي نو دا فاصل کې بمعنى النذير بمعنى دا مثل معنا څه ده نذير ده يقال وليكيږي مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه وهم لیدلو نو اصلي معنی څه شول اصل کې معنی حقيقي معنی نذیر شولو مثل او نذیر یو شی تاسو په شولې خبر ثم قيل افي سبب دې دینه تاسو ته دویمه معنی بیانې دویمه مثل افي سبب هغه قول توي چې کم مشهور قولي کم مشهور او د هغې د مضرب تشبیه ورکړلې شوی د هغې د مورد سره د هغې د پوه نه شولې په خبره باندې افي سبب د متل د فاره او د مثال د پاره دو موقع یو موقع ته مورد وای په کوم ځای کې او په کوم موقع کې چې دا مثال اول وارد شوی دی پوهیږئ او دویم موقع او دویم ځای ته مضرب وای چې اکشان بیا غ کار وشي پوهیږئ نو اک ټیم کې بیا بیان کې ناغې ته مضرب وای مضرب معنی موضع ضرب المثال او یا هغه وخت چې کوم کې مثال بیانېږي او مورد کوم ځای کې چې دا نه پوهیږي خبره باندې پوه شو لکه تاسو مختصر کې ویلي پوهیږئ هذه رميه من غیر رام دا وشتلی خود وشتون کې د لاس نه پوهیږئ هلکه دا څنګه وشتل شو چې وشتلی او د وشتون کې د لاس نه لکه مونږ چې وایو دا پیس صاحب د لاس څه دی غرګې دی داسې وایو که نه که ولګېدو او که ونه لګېد نو دا متل دی که نه دی نو د دغې متل حقیقت یې هلته ښکاره کړی دی چې بادشاه ښکار لتله د خپلو ښکاریانو سره پیس او وس یې وکړلې خو ښکارې پوهېږئ غټ غټ ښکاریان یو ویشتونکي خو هغې پې سمې رانغې د بادشاه یو زوی و بیخي نابلده د ښکار نه بس هغه چې سیز اوچت کړی یو ډزه شی لګېدلی نو هغه وخت کې وی هذه رمیة من غیر رام دا ویشتل دی خو د ویشتونکي دا ښکار دی خو د ښکاري د لاس نه نه نو دغې ته مورد وایي دغه ته نو بیا چې چا کې د یو کار صلاحیت نه او هغه کار د هغه نه صادر شي نو هر ځای کې وي هذه رمیة من غیر نه پوهېږئ تاسو کې یو طالب راپاسي او دا بیضاوي شریف سم ښکلی ښکلی نن ووایي زما نه هم ښکلی پوهېږئ نو هر څوک به وایي چې رمیة لکه دی خو رامي نه دی دی خو ساعد نه دی او ده خو دا ویشتلو نو هغه موضوع څه شولو هغه مورد شولو اول هغې کې دا خبره وارده شوې ده او دا موقع چې اوس یې ته بیانې مضرب شو نو داسې چل به وکړي چې د دې مضرب تشبیه به ورکړي د څه سره
مورد سره. دا قصه او د دې حالت تشبیه بداغه نو الته چې کوم الفاظ راغلي رمیتن نو هغه به دلته وای دي ته څه ویل شي مثل. نو ګوره ورته ثم قيل للقول بیا ویل شوی د مثل هغه قول ته السائر چې هغه سي نو یو دا چې ګوره مشهور وي. ها دویم الممثل تشبیه به ورکړل شي مضربه دا غدا د بیانولو دا زین نه د دې تشبیه به ورکړل شي به مورده دا غیدا او بیا چې مورد کې کوم الفاظ راغلي هغه الفاظ به د مضرب د فار دلته هو په بشوله اوس راشه ولا یضرب الا ما فيه غرابه فی السبب مثال او مثل به نه بیانېږي مگر هغه فيه غرابه داسې قول چې هغې کې سي که ناشناوالی پکې نو په دې کې څنګه ناشناوالی دی هلکه رمیتن او من غیر رامین دا څنګه چلې ویشتل دي او ویشتونکی نشته نو بغیر د ویشتونکي نه ویشتل راځي نو یو ناشناوالی پکې دی که نه غرابت پکې دی که نه اشنا خبره خدا ده چې رمی څوک کي رامي کي نو دا اشنا خبره ده او غریب او ناشنا څه ده چې رامي دي نه او رمې دي وشي ولکه نه پوهېږي په پښتو ولذلك او د دې وجه چې مثال کې غرابت فکار دی نو حفظ علیه حفظ صاحب د دې حفاظت پکېږي من التغییر د سنه چې هغه څنګه راغلی دی نو اک شان به پوه نه شولې چې هغه څنګه پوهېږي په خبره باندې حفظ صاحب دی قصه لیکلې ده چې یوه ښځه وه او د خاوند سره خوشحاله نه وه خوشحاله او هغه خاوند سو برابر و ها مالی حیثیت سره سو نو دا ښځه چې تلې ده بل چا سره یا نکاح کړی دی نو چې واپس راغلی ده او د دنه سوال کو نو ده ورته ووي ضیعت اللبنه ضیعت غالبا فی السیف لفظ ور سره راځي چې په اوړي کې هوتا پیسې کړیو ضایع کړیو څه مطلب چې هغه وخت کې تا دا دغه نه وی کړی نو اوس په دله ما در کړیو که نه خو ته لاړلې چې لاړلې جو اوس خو تا خپله لاسه څه کړي دي نو اوس چې څوک د خپله لاسه داسې یو کار وکړي او بیا واپس تا ته راشي نو د هغې دپاره عرب وي ضیعت اللبنه داسې نه وي چې دا خو د ښځې خطاب دی نو ضیعتې به وایي ضیعته به نه وایي ځکه دا سیز راغلی دغه شان دی نه پوهېږئ دې کې به څه نه کوي تغییر اگر چې تا ته مذکر راشي نو ته ورته ضیعته اللبنه نه شي ویلی ځکه دا خو ته متل بیانوي نو متل خو ضیعتې راغلی دی او فی السیف راغلی دی نو که هغه په شتا کې ځای کړي نو ته به ورسره په شتا نه وایي خو اکه فی السیف به وایي پوه نه شولی یعنی چې څنګه هغه متل راغلی او اک شان به په خپل حال باندې تغییر مغیر به وکړي ثم استعیر او بیا مستعار شوی دی دا لفظ د مثل لكل حال او قصة او صفة لها شان وفيها غرابة اپی سیبو یوی حال ذکر کو بلی قصه ذکر کرل او بل صفت داولی نماتا گوره دا مثل دری ځایه استعمال شوی دی یو د دې منافقانو د فاره مثلهم د دې مثال بل د جنت لپاره مثل الجنة التي وعد او بل کې د الله د صفت لپاره ولله المثل الاعلى نه پوهیږي نو ګوره یو ترجمه حال وکړه دا حال بدل تشيخه مثلهم د منافقانو حال عجيبه حال ورپسې پیسه مثل الجنة التي قصه ده هغه جنت قصه ده او بل معنی صفت کړي ولله المثل الاعلى الله د پاره صفت اعلی ده اوس په پوه شولې نو ثم استعير بیا مستعار شوی د هر حال او قصه او صفت تفاره خدا سے لها شان وفيها لکه دا قول د الله تعالی شو مثل الجنه التي وعد دلته ور مثل سمانه وکي قصه بشيها او وقوله تعالى ولله المثل الاعلى دلته بد مثل معنا لوی صفت ته ها ولله او دلته به معنا شي نو ول معنا حالهم العجيبه الشان د دې منافقانو هغه حال چې هغه ناشنا شان لري
که حال من استوقد نارا پشان د حالت د هغه چا دی چې هغه اور بل کړي. دې دې پوری پوه شولې حفیظ صاحب مثلهم مثال د چا د دې منافقانو کمثل الذی پشان د هغه کس دی. نو دې خوا ما ته وګورئ شاته د دې آیات په آخر کې راځي ذهب الله بنورهم. ذهب الله ناپیس بنورهم کې دا هم ضمیر چاته راځي دی. نو ما ته وګورئ مثلهم کې دا هم ضمیر منافقانو ته راځي دی. نو کو هغه ذهب الله بنورهم کې هم ضمیر منافقانو ته راځي شي بیا خو څه مسله نشته. پوهیږئ خو که مثلهم کمثل الذي استوقد نارا که هغه ذهب الله بنورهم کې هغه هم ضمیر دی الذي استوقد ته شي نو اخو جمع ده او الذي هو مفرد دی. نو بیا اشکال راځي سره راځي نافیس صاحب دې دا هغه اشکال جواب کی والذي بمعنى الذين اے دا تا تخکاری الذي هو په معنا ده الګ دسی چرته شي چې الذي په معنا ده الذين سر راغلی وي کما فی قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وخستم کالذي خاض وخستم او تاسو مشغول شوله او ننوتله په خبرو کې کالذي خاض یعنی کالذین خاضو کې هم ضمیر شاته راځي ده الذي تن الذي ته نه راځي کیږي خو الذي په معنا ده نه پوهیږي په خبره خدا کلا ان جعل ان که وګرځولې شي دا الذي مرجع الضمیر د ضمیر د پاره مرجع کم ضمیر کم چې بنورهم کې شاته را روان اوس په پوه شولې نافیس صاحب سو توجیه وکي دي درې توجیه ها ولکه تاسو نه پوهیږئ سو توجیه وکي کدا الذي مرجع شي د چا د پاره بنورهم کې د هم ضمیر د پاره نه یو توجیه خدا شولا پسې چې الذي په معنا ده الذين دویم توجیه شاته را روانه ده پسې پوهیږئ چې دلته به د الذين مراد جنس والسه الذي استوقد یعنی جنس ته هغه چا چې چا اور بل کړي نو جنس ته بیا ضمیر د هم راځي کولای شي بیا الذي په معنا ده الذين سره نه ها او دویم د دې الذين مخکې به موصوف راو باسو الفوج لفظ ها جماعت او فوج لفظ با مثلهم كمثل الذي یعنی كمثل الفوج الذي پشان د هغه جماعت د درې جوابونه باندې پوه شولې او که هغه بنورهم کې هم ضمیر چاته راځي منافقانو ته نو بیا الذي په خپل حال بیا اشکالونه نشته ها دې به پوره پوه شولې وصفي سبتا ته دا خبره کی چې الذي موصول له او استوقد اسده سله ده پوهیږي نو الذي خو په زید الذين راضي نه پکار دا چې القائم دي هم په زید القائمين راشي ولې القائم هم موصول سله دي الف لام موصولی دي په اسم فاعل کې تاسو ویلي کنه او قائم دا سله ده کنه اے الذي اسم موصول فزید الذين غرضه ویږي نو القائم هم بدل القائمين وګرځوا کنه دې توا تا توای و انما جاز ذلك دا خبر جائز شول چې الذين بدل الذين راولو ولم يجوز دا جائز نه د وضع القائم چې قائم سکو وضعکو موضع القائمين اولان دې ناکت لیکلي ما اشتراکهما فی کونهما صفتین سره د دې نه چې دواړه شریک دي په دې کې چې دا څه ګرځي صفت ده نه پوهیږي دا څه ګرځي ما ته وره ته جاءني زید ما ته الذي قام هغه زید چې دا الذي موصول او قام سله او موصول سله صفت شلو باندې نه پوهیږي نه په الف لام په الذي سره تاسو چلو کو دا قام د زید د لپاره صفت نه ګرځیدو ځکه زید جمله پیلیا خبریه باندې نه موصوف کیږي جمله تاسو ویل نه کړه ده کنه او زید معرفه ده نو الذي واسطه شولا دا الذي په ذریعه سره قام باندې هغه شو موصوف شو ونه شو دې الذي په ذریعه سره زید موصوف شو په قام سره خو که الذي په نه نه تش قام ویل شي ځکه زید معرفه ده
پوه نه شولې نو دک شان پس ته جاءنی زید القائم دا قائم د زید د پاره صفت ګرځي نه دا الف لام په ذریعه سره دواړه یو شی دی کنه بلاګانو نو دواړه صفتین شو او یو په زید جمع راضی او بل په زید القائم په زید القائمین ناراضی او الذی په زید الذین راضی نافس دی وای چې د دریو وجونه نشی راتلی ها القائم په زید القائمین والذی راتلی شي ها یو دا فسب لانه غیر مقصود بالوصف دی مقصود بالوصف ما ته ګوره دا الذین دا فسب دی مقصود بالوصف ته چې وای جاءنی زید الذی قام نو مقصود ستا د زید د باره ته څوک صفت ګرځي دا الذی نه دا قام ګرځي نو الذی سن ده مقصود نه ده او القائم ته وګوره هغه خود مقصود ده نه پوهیږي نو دی غیر مقصود ده او القائم هغه خپل څه ده د زید د بار القائم په خپل صفت ده او په الذي قام کې دا الذي د قام زید د بار صفت نه بلکې قام ده الذي خو صرف وسیله ده نو فرق بګراوي کنه نو الذي په معنا د الذين سره راضي خو القائم نه راضي دواړو منځ کې فرق ده لانه غیر مقصود ذکر الذي مقصود نه ده په وصف سره بل المقصود الجمله التي بلکې مقصود هغه جمله ده هي صلته چاغه خالقنا الذي رسد پاره ده وهو وصله دا وسیله دا ذریعه ده الى وصف المعرفه چې ته معرفه د پاره دا سو ګرځي صفاتو ګرځي یو وجب فرق باندې پوه شولې دویم ولانه ليس باسم تام اپی سب الذي اسم تام ده او القائم تام ده الذي موصول سره چې سو سلم الاو شوی نه ده نه دي تام نه ګرځي تاسو د موصول تعریف هم دا کوي دا هغه اسم ده لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جمله الا بصله بعده یا ته نه کدا سوې لګنه نو دا سره اسم تام ده نه او القائم تام اسم تام ده نو هغه په معنا د الذين راضي او دې په معنا د القائمين ولانه بلدا خبره چې دا الذي ليس باسم تام دا اسم تام بل هو كالجزء منه بلکې دا جزء ده نفحقه د حق دا ده الله يجمع چې دي جمع نشي دا الذي سنشي كما لم يجمع اخواتها لك څنګه چې د نور اخوات نه جمع کیږي من او ما جمع کیږي من موصولي او ما موصولي جمع کیږي نه الذي بهم ويستوي فيه الواحد والجمع فمن او ما کې واحد او جمع برابر دي نه بدی کې بهم دې کې با سو واحد او جمع به الذين ومراد يوم له او سبت لنا اخلي لکه دلته موږ جمع واغستله اپی سے چا په اشکال کو چې توې د الذي د پاره جمع نشته دین او د الذين دینا ندی وای وليس الذين ند لفظ ده جمعه جمع د چا دا الذين جمع ند د چا کما جمع المصحح جمع صحیحها اخر کې چې یانون او نون راغلي خالق چې جمع نه انداسه شه دی بل زو زیادت بلکې په سب الذين زو زیادت ته خاوند زیادت دی باندې دا سیواواله راغله د زیادت لزیادت المعنى چې معنا څه شي الکه تاسو سره بدی څه دلیل شته چې دا جمع نه دا او دا زو زیادت ته وی ولې نه ولذالک جاء بالیاء ابدا همیشه بچا سر راځي کدا جمع صحیح او سالم او ان حالت رفیق بیا و فکارو اللذون فکارو اللذون هم مؤمنین دلو دک الله نو ولذلك جاء بالياء فياسر راضي ابدا همیشه على اللغه الفصيحه دې سره احتراز راغی د حذیل د لغتنا اغي اللذون وای په حالت رفیق په څه پوښ ولې کم لغت فصیحه التي عليها التنزيل وقال الذين لا يرجون وقال الذين لکدا جمع وای په سمنا وقال اللذون بیا پکار پنه پويږي دریم فرق ولکونه مستطالا بصلته اپی سب دا الذي د سله د وجنه اوغت شوی دی شاته سره سلم ده کنه اول قائم هو غد نه کنه چې کوم شی اوغد یا خلق لنډي ها
نه پوهیږئ که نه نو الذي اصل کې څه ولکه بلاګانو الذین او که نه نه مونږ را لنډ او کله کله دې سره را لنډ کو چې یې ترې نم لري کو دا نون نو الذي پاتې شي الله او کله کله چې دا ظالم لري کو نو تشریف لام پاتې شي ها دا تخفیفات مونږ ها ولکونه د دې وجنه چې الذي مستطالا دا اوګه بسلته د سره نه استحق التخفيف تقاوی د څه کوله نه مونږ پکې تخفیف وکړو د الذي اصل کې الذين او قانون ترنه ولذلك بولغ فيه د دې وجنه کله کله تخفیف کې بیا څه کېږي مبالغه کېږي فحذف یاؤه یام څه شي نسبات شي الذي الله ثم كسرته بیا بس را کسرم څه شي نسبات شي اللذ ثم اقتصر على اللام بیا تش په لام اکتفا وکړل شي ال اویل شي په اسماء الفاعلین ول په اسم فاعل او په اسم پونه شولې تاسو تما ویلو چې الذي مرجی شي د بنورهم د پاره نه هم ضمیر خو جمع ده او الذي مفرد ده یو جواب او چې الذي په معنا ده الذين منس کې به بیا اشکال راغی دا جوابونه وکړو اوس ترته دویم جواب کې چې الذي واپس سے موصول با جنس ته پاره شي ها سره بارا تاسو بغیر المغضوب علیهم کی توجیهات کړو په پرچوږي کنه په هغه خبره باندې چې څنګه الف لام سره دي سلور قسمه موصول نو دلته الذي واپس موصول جنس پشي ها او قصید به جنس المستوقدین نو چې جنس مراد شونه به نورهم کې ورته هم ضمیر راځي کولای شي یا به فوج ورته راو باسو موصوف ها مثلهم كمثل الفوج الذي استوقد خلق استيقاظ چې دا د استوقد مصدر ده د دې سمانه لن طلب او د بلولو طلب والسعي في تحصيله او د هغه په حاصلولو کې څه کوشش کول خالق دا وقود وی ستخپل باندې او هو سطوع النار د اور په برکېدل الګه برکېدل څه مطلب و ارتفاع له بها چې دا لمبه په بر باندې پورته شيغه دیتا سوای وقود اوس په بوش ولې او اشتقاق النار من نار ينور نار ماخوذ ده په سر د نار ينور نورا او د دې معنی خپل نفور ده اذا نفر اذا چې کله او تختها کله ندی ورته ګورای کنه دا لمبه څومره پته ده تختی به روانه ها بیا ختميږي لان فيها حرکتا زکه اور کې سده پسه حرکت ته لکه څنګه چې پنافر سیس کې حرکت چې تختی او شین حرکت نه کی و استراو نو سده بکی ګډوډواله دې لمبه ته ګورای بس دې سم پته ده ته دې باندې به ورسکی حرکت کی